أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذ إيمان خواندانو انفقوا اولا گوئے تاسو خرچ کئے تاسو من طیبات ما د پاکو هغه خوراکونو کسبتم چې تاسو ګټلی دي یا د پاکو مالونو چې تاسو ګټلی دي ومما اخرجنا لكم او د هغه فصلنا اخرجنا لكم چې موږ راستلی ستاسو د پاره پیدا کړی دي موږ ستاسو د پاره من الارض د ځمکې نه ولا تيمموا الخبيث او قسم کوي تاسو د ردی مال منه چې دا غینه تنفقون تاسو خرچ کوي یعنی په خپل د یو مال نه دغه خیراتي ورکه ولستم بیاخذی او نه تاسو اغستون کی اغیلرا الا ان تغمدوا فی مگر دا چې تاسو سترګې پټې کې پاږي کی نه جدا خبر ده کړي تاسو په خپل نه له کسو کې درکې او ته د الله په نوم باندې بل چاله ورکه وعلموا پوجا ان الله چې بشک الله تعالی غنی به پروازات ته حمید او استایل شوی دی الشیطان یعدکم الفقر شیطان وعده کوي تاسو سره الفقر د غریبۍ یعنی د لوګي ويأمركم بالفحشاء او امر کوي تاسو بالفحشاء په بخل او شومتیا سره دلته کې دا فحشاء لفظ دا د بخل لپاره استعمال شوی دی قران پاک کې دا فحشاء لفظ استعماليږي هغه د بهای د کار لپاره استعماليږي سمالم اند بدکارۍ د زنا د پاره د بهای د کار لپاره استعماليږي خودل د معنا د بخل سره والله يعدكم الله وعده کی تاسو سره مغفرتن د بخانه منه د خپل طرف نه او فضل او د فضل والله واسع علیم الله فراخره واستون کې دی علیم او خبردار دی ان الله جل جلاله دی واسع المغفره واسع المغفره او علیم باعمالکم الله جل جلاله ډیر زیات بخانه کوونکې ذات دی او الله خبردار دی په عمل او په نیت د انسان یو د حکمت او ورکی په د دین من هغه چاته شاو چې د الله خو خشي او من یو تل حکمت هغه څوک چې ورکړي شو ورته په د دین فقد اوتیا یقینا ورکړي شو هغه تا خیرن کثیره هغه خیر ډیر او ما یذکروا او نسیت نه قبل الا اولو الالباب مگر عقل من خلق وما انفقتم من نفقه هغه چې تاسو خرج کوئ د یو خرچینه مراد تینا نفلی صدقه ده او نظرتم یا تاسو منخته کوئ من نظرین د یو منختنا فإن الله يعلم پس بشک الله تعالی عالم دی پاگی باندې وما للظالمین نشتر پاس ظالمانو من انصار سوک مددگار مراد ظالم نه مشرک کافر دی ان تبدو صدقاتی کچری تاسو خکارا ورکوئ صدقی فنعما نو دیری خیری هیا دغه صدقی وین تخفوها او کچر تاسو پټي ورکوي دغه صدقې وتودوها الفقراء ورکوي تاسو دا صدقې فقراء غریبانو ته فهو خير لكم دا ډېر غوړه دي تاسو د پاره ويكفر عنكم او لریکي الله جل جلاله عنكم تاسو من سيئاتكم د ګناونو تاسو نه ان صدقې ورکول سره سکیږي ګناونه معاف کیږي والله تعالی بما تعملون خبير پاغه اعمال چې کوي تاسو خبردار دي لیس علیک هدام نشتر پتا باندې زما پیغمبره هداهم ایصال الی المطلوب پنی غلار را وصل یا ای زما پیغمبر صرف ستا کار نه دی ولکن الله لیکن الله جل جلاله یهدی مقصد ترسی من یشاء هغه څوک چې د الله خوښ بس تا په ذمہ باندې الله دین رسول دی نور په حق لار را وصل باندې هغه کار د الله دی وما تنفقوا من خیر او هغه چې تاسو لګوي من خیرن د مال نه فلانفسکم نو د پار د فائدې د خپل ځان دی وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقون او خرچ مکوي تاسو الا ابتغاء مگر د پار د طلب وجه الله د رضا د الله وما تنفقوا من خير هغه چې خرج کوي تاسو من خیرن د یو مال نه یو فایلیکم پورا بدر کړی شي اجر تاسو ته وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې با ظلم او زیاتې نه کیږي او تاسو نه باندې
ثواب نه کمی للفقراء الذين احصروا د پاره د فقیرانو غریبانو هغه غریبانو احصروا فی سبیل الله چې اغي بند کړي شوی دی په لار د الله کې او دا په اتفاق د علماو سره مجاهدین او د علم طلب کوونکي دي که طلبای که طالباتی ای دا الله په لار کې سری خپل وخت چې کم نه سکړې دی دا بند کړي دی لا یستطيعون ضربا چې دې طاقت نه لري د مزل کولو د ګرځېدلو فل ارض پزما کې یعنی مال ګټلی شي خو لیکن د مال د پاره نه ګرځي علم د پاره ګرځي او که طلباوی که طالباتی او دا شان مجاهدین که ګرځي نو د جهاد فی سبیل الله د پاره ګرځي د مال د ګټلو د پاره نه ګرځي نو طاقت نه لري دي د ګرځېدلو پزما کې یحسبهم الجاهل ګمان کوي په دې باندې یو ناپوهه سړی چې دې د حال نه خبر نه اغنیا د مالدارانو من التعفف د وجه د ځان ساتلو د سوال نه اجازه سوال د جان سوال لګي د یو جاهل سړی چې کوم نه ناپوه سړی چې دې ته ګوري نو دې ګني مالدار دي نو الله تعالی فرمایي تاسو به خیال ساتئ تعرفهم پی جنای بتاسو دی لا بسیماهم فعلى امور دی سرا لا يسألون الناس دی سوال نکی د خلقنا الحافا فزور سر فواز خلو فما تنفقو دی وجنا زمونگا شیوخو بمونگ دا خبر کولا چه طالب علم سوال نکی شاہ منصور شیخ سے بوی که زما طالب چه تا سوالو کو نو ماته لګ را پیش کوي زمانه لګ تاسو کوي چې دا واقعي د شاه منصور د مدرسې طالبان نه یا د بلې مدرسې نه چې طالب علم لا يسألون الناس الحافا که مجاهد دی او که طالب علم دی لا يسألون الناس دی نه غواړي د خلکو نه الحافا فزورا اما تنفقوا من خیر هغه چې تاسو لا غوي من خیر د یو مال نه الله دردا په کارونو کې فإن الله نفذ بشک الله تعالی به علیم فغبان عالم دی